غرض امام بخاری سره د سیزه پکار دی چې لور ته نصیحت وکړي د پاره د حال د ځام لور ته چې بچي ګوره خاوند سره خجون تیراوه ته مغوانا څنګه وایم خبره معنا جالي ساته دا مول بهترین شي په داخل کې کور وانی کې دا مور بدلا ده دا قاعده کوي دا مور بدلا ده دا جنې لاله چې نو التوي يرما خو مور راتله ما خو دې نه را پرې خاوه وکینه کینه خپل بجرګي در باندې است يرا مور ایمان خو سپېړ استرا ها ډوډۍ ما کړشتر پلا سره ډوډۍ شته ها کینه پکوړې کینه نو کوټ پیروان او یو ځل چې په لکه خیر راشي بیا نه وځي او مثال د شیشې چې ما ته شي پیوان نه نو دا ښه نو دا ظلم سره مور او پلا اما یو دوست اوس بل له خدای پاک دی بس دوست مې نو لکه مشر سره په تعلق کې مستره خطا نو زامن له ودونه کوي زمانه مبارکه ده د ډېر خيار خبره کړې ده خبره ده معنی لري نو ما ته انګور دې څنګه ده نو ما ته خانده وی انګور کې مې خواخې څه چل ول کو خو خبره مې سم کړه وی دا چل مې وکړ چې انګور مې کېنوله او خواخې مور مې مولا کېنوله مې چې یو دوه خبره ده دا د سکول پرنسپل ریټایر او بیا مړ شو غواړي یو بخت به خساره مونږ ته به جمعات کې امداد مخو جمعات مختلف نو ما دواړو ته وی مور ته نو له چې دا استاد کور نه راځه زما کو دا استاد کور نه ختم دلته ما کار شو زما د دوی خزه شو زمين ګور شو جامع پړونی پیزار سره دی دي التبوس په مستیا د وی اکل کورې دانه کومري زما مخبره کې بس افغانستان ختم شو خبر چې استاد وروته او دلته رااله نو د هر کور خپل ماحولي تا د کور جدا ماحول دی تاسو ته ښکاري زمونږ د کور جدا ماحول دی دا جنې به زمونږ ماحول تفرید چې دا د ماحول سره سټ شي دی باندې به ما په کور کې خپل ماحول نه چلي ویږي په خبره دا زموږ ماحول تفرید چې دلته دا سټ شي ستته چې دې ماحول سره دا برابر شو کنه دا ما سره ډېر خو چلی او کدی باندې ته خپل ماحول دلته سټ کوو وانه نو زما جدا طریقه دا ستا جدا طریقه زما جدا غم خادره ستا جدا غم خادره تا په قوم کې بدل چا نه ستر کې چا نه بنه کې زما کې بل چا نه ستر کې چا نه بنه کې تا په قوم کې بدل جدا طریقه د ادبي زما په دې جدا وا تاسو به جدا سيزونه د خوراک وختي جدا جامه بم خوخي زما به جدا جامه جدا خوراک وختي دا به ما ماحول ته پرې د الله په خپل ستې بیا به ټیک یا واقعي چې دا خبره ما اورېده نو ما دا له خیال خبره تاسو وایي یو لوخه کې چې ته پېګ دی او دا لوخه ته پالماره کې دی نو ته کم لوخه پالماره کې دی چې کم لوخه په دې الماره کې ځایږي او کنه هغه دونه بالټې دی راوړو په فرج کې دی کې خو نو فرج په مات کې ورته نه دی دا څه کنه ته به د فرج سره مناسب چې کم لوخه دی هغه لوخه کې به دا پېګ کې د فرج سره مناسب د ترماس سره مناسب ترماس کې ته فرج نه جوړ شي ترماس کې به کم شي چوما چې کوم د ترماس سره مناسب نو د هر ماحول خپل مناسبات دي نو کوم جینې چې واده شو نو باید چې پلان امور هدا کوي چې بچي زما د کور نه لاړې او د هغه کور خپل ماحول مناسبات ته ګور هغه سره ځان برابر کړه ولې سره خلک د جمی ټولي جامع غوندي د جمی پکې څوک د کارځای په شان ته چوغې نه چي او په اولي کې خلک د اولي جامع مناسب د هر شي خپل مناسبات دي دا څنګه د هر کو خپل ماحول او خپل مناسبت دی هغه بچلېږي دا کار وټی کی دا یو دغه خزوا دا پاک کور هغه د دغوی سوال کړه واده شو دا سټو ولانی دا سټو ا دې کار کو ګران سټو وانا کړه واده شو نو دې کور کې بینو هغه کې کو بینو چې سموده دې راشوا ما خواهې ته دې څنګه بختا ورایم ایوانه وګړه تاسو کړهالم څنګه بینو نو او یو چې درالم زما دراتلو سره غبینونه ختم شو اوس پټې بینم څه هغه ولې بین اقاده په تو زره بلد شو مخکې ومده تراله نو بلد وته نه اوس ته بلد شوي نو ماحول ځان بلد خبره به ټیک شي نو پلار لنری په کار چې لور ته چې راځه وړای پلار کړه ډیر
لا مور لري په کار کې راځه بچي جرګې به باندې کړ لور لا بدانه وې لور کې راشي صفا ورته وایا خبره لوي نه لور خپل بدل خوشاله بدل اخذ کور دې تخپل جون ته یو ځلې ته د مټاونه څا او بوې دا چې دا دوباره بیا راشي یا به گزاره کوي خپل خاون سره او د خپل خواخې سره اسپاني دا تاسو افغانانو کې نشته خو زموږ پاکستانیانو کې دا غمونه شته افغانانو کې څوک خفه کېدی نشي او زمونږ په دې کې خو چې ټک سلام علیکم او ټک سلام علیکم پړونی فصل اصلاح کراماندا پړونی فصل اصلاح کراماندا دا راځي اوس یا آینده زمانه کې هم څو غلامان دا بین الملل فیصله کړی دا اقوام متحده غلامان یې ختم کړي بین الملل اقوام متحده یو فیصله کړی دا چې غلامان قصه بني ختم کړي چې دې شي چې رسو زمانه کې بیا خپل پاک راول په یو کس د مطلب لا کوله او هغه چا مړ کړ د دې څه حکم دی جمعه خو د چا ملکی شي نه په هغه به نه واجب ورپسې شرط د جمعه په دینونو کې خدا غلط نشته هذا خدای دی ښه فرصتې قال بالله تعالى لا يشهد عن الله تعالى الذي الله عنه وقال على الحديث على ان الله تعالى ولدني هذا حديث باب الحديث شبع إن تتوبا إلى الله فيغفر الله لكما الله بموه بخي إذ قد سغت قلوبكما ظلم ما يرشوه پیغمبر تموبی تنگو کو او په پیغمبر باندې مشاب حرام کړل ویږي شابه حتى انزل عز وجل وعلى عدد وبدار من هذا قول الله من المؤمن رحمه الله من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان قال الله تعالى تدعو الى الله وتقولون قال عجبا الذين اعطاهم عجل وحسب المستقبل امر حديث يسلم على قدر انه جاء به من الانصار بمن يبين الزيد وهم من عوالم المدينه وكنا نتواصل بدون عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل اليوم وعند اليوم فإذا نزلت الجئت ومما حدث نحضر إلى كلام الله وقوله وإذا نزل أحدنا ذلك وكنا معنا قريشا من النساء فلما علينا على الأنصار إذا قالوا سألوا النساء فالآن سامع يقول أن هذا النساء أنصار فتخلى عليهم مراجعات مع النبي والصلاة عن قال الله ومدر بوحنا وراجع وقع وقال إن نزال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع ومن يحضر وتنزل وجمع حتى الليلة فعد عن ذلك وقلت لنا قد نرى ما ذلك من هذا فشوق عليه ديار من هذا فتقضى أحد فقال لنا أي حضر وتقال لإعدادون النبي صلى الله عليه وسلم حتى الليل قال نعم فقلت قد وقد يفتحون يقبل وسمعه والله النبي رسوله صلى الله عليه وسلم فتعلم إلى تسجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه بشيء ولا تنزليه وسليم مع ذلك تستكلي سجلة مقوعها ولا يقولون يحكام ذلك الأول من يسي وحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجل فأول وصنع معلونا وركبها فأدرسها هي الأسرائيل ومنوتي مسائلين عشاء فزوال الله يزلم شريكا أو قال مقامه هو فقدت مخرج إليه وقال فقد رسال وعظم عظيم كل أمان قام وأتجاع الإنسان على أن قال من ذلك وأمر وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال أنت وقدرت أصدر عشان عن رجل ويكون فتوى عليه زياد السلام صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وشرط له عبد الأسياء والمكتوب مناسبت باندې کوئی فکر دا لورته نصیحت کوي چې بچي رسېږي مغوارا او غوسه او سره مکوا عائشه مدو کېګا بدنه مناسبت هم ايوه حضرت هذا اصل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز الصحابه ولا المشهور بالمدرسه والمساجد الخير والدعوه والتعليم بعدهم وجلسوا معهم قليلا فقال لما بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له بغلام له وشكا لسألني عمرا فقد على الله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم له فتمتعنا توقعنا جلسوا مع رب الذين يعتمدون مقابلنا عليه وزيد مقبل الغلام سألني عمرا فنقلت حجارا قال سلمت له فتمتع فرجعت وجلست مع رب الذين يعتمدون مقابلنا عليه وزيد الغلام مقبل سألني ولقد ما كان فقال فقد له فتمتعنا وعليه المنزل من قال القرآن يدعون فقال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعهم سجون على الله يحكي ليس بينهم وبينهم خلاف فلا ترى رواه الجاني فمن على لسان آل محمد
فسلام عليه المعبود وانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فاعطي الى فقال وقلت اللهم اكبر المعبود وانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوش تبع خبر اذا كنت شكم ها وقال ما شاء ولسنا النساء على الملك الى قوم تعالوا النساء إلههم قوم شبه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله ورايتني وتقطع عن تقول تعالى الولد حتى جاء في هذا منك وحضر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فجلست في هذه ما في تنسية القوم عليه السلام تهور الإنكار في ولكهم فلما وصل في بيتي فقال أنا على الجيش يرد البشر على العالم إنسان من فضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوقت على مثل الإنسان والرمى أرد عني ورد الدنيا وهم يعبدون الله فجلسني محمد وسطراني بیا بدن دارو سيزو نه غواړي جګړې باندې جوړيږي ها فقال وسلم فقال أو في هذا والأمر أن الله من أولئك هم رسول الإيمان في هذه الدنيا فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستقبل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث من أشهد الحق بالعشرة 29 ليلة وكان قال ما أنا بذاتنا عليهن أشهد من شيء واحد عليهن إن عصره الله فلما رزق وعشرين دخل على عائشة فوالآن هذا قال أخبره عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحسن أن لا تكن علينا شأن وأحسن من 26 أعوذنا عدل فقال الشهر 29 فكان ذلك شهر 29 ليلة قال عائشة ثم أنزل الله سفيها فبدأ لي أول أخيرا للنساء فاخترت من خير النساء والله أن قال إنما قال عائشة قال صلى الله عليه وسلم بغير خاوند إذن شبا وإن كان حدنا أبو وقال قال حدنا عبد الله كلام الله عن حمار بن ولد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول الله وهو عن شهادة الكافرين. ما بخاري ترجمة الباب شارح حقلا إذا دي صوم كما صوم مراد تبي خاوند نشني بده تطوعا يتشارح ويفهم. إذا بعد الجمال محمد بن سلام رويها وإن كان حدث محمود البشار قال عندنا أن يعطينا شوط عن جماعة بهذا عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تعود إلى الأسراج فأخذت الرجال عرفنا الملائكة حتى تصبح. حيث دوران كنت مطالبة الجماعة في بني بورتي أخي خدينا خفكي وإن كان حدث بس نطاعة لمخلوق في ما خالق ذهن كي جوها قال حدثنا شوط عن جماعة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر الرجل عن الملائكة حتى ترجع. قال إن هذا الولد في بيت خبر إن الوجود ما في إخوانها إذا عندك صراحة ليس دلالة لكن يصلي راغي كورتا اللي خذي ماما وحاولني بنخفة كده صراحة الذي يقول نخفة كده دلالة إذن شوها عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس يتزوج الله شاهد الكافرين ولا تقربوا في بيته كافرين ورحمة نقمة النبي قبله فإنه أن لي شطر إذا الشطر أو قبل ذلك الذي فإذا يوركي بورا ثواب كيجي أو كبإذن وركي بجنادا ذلك إذن صراحة من ثواب فإذا بالكل صراحة دلالة إشارة بجنادا أو كإذن وي بورا ثواب لا إذن اشتق دلالة ها عن أبي هريرة رضي الله عنه بسبع بعض وإن قال حدثنا مسلم قال حدثنا إسماعيل قال الجميع وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب دخل عامة من دخل النار النساء ويجي بخبره أو سبب مخكة شوي كده ناشكر دي قال قد على ذلك بما عمل ودخل وساكن وأصحاب السجن ومحبوسين غير أن قال خير من الولد من النار وقد على ذلك من عمل ودخل بعض بقى العشي وهو الزوج سبب دخول جهنم وهو قريب المعاشر بالشيعة السعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل حدثنا عبد الله بن مسعود عن عمر بن ابي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن قال عن الشمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف فقال خير فيسمع من مثل الإمام المختار وقال فيسمع ما خير فيسمع وجوده وفيها الأول إسماء الأرض سريع وإن القول والمسجد مقام قام خير وجوده فيها الأول فقال وجوده فيها الأول فقال وجوده فيها الأول فقال وجوده فيها الأول فقال ثم ضرب فجلد الشمس قال الشمس قال هذان الآن لا يحتمل وضع بدور الحياة فقال عليه ذلك فقالوا يا محمد رسول الله إلينا تناول الشمس مقام تعالى المعارك تتعقد وقال إلى الجنة أعوذ بالجنة تناولته منها عمدك والأخذت من الأخذ منها وحبيبك وعيد النار وما على الذين وتلقته وإذا قال يا
قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل من يكون بالله قال يكون العشيرة ويكون الإنسان وكان إذا أحضرهم السنة ثم أسلم بشيء قال من خير الحق ومما حدثنا عثمان بن حجر قال حدثنا عوض عن ابي رجاء عن بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام بالجد فارق القران عن الفقراء والسلام بالناس فارق القران عن النساء قالوا علموا يوم من سبيل قالوا ذلك عليك حق وقالوا بحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما حدثنا محمود بن مالك قال عن عبد الله قال قال وليس حدثني ابي بكر الصديق قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله أخبر أنك رسول محمد رسول الله قلت فلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعرفون وأكل وقومنا فإن الجسد عليك حقا من الجسد عليك حقا من الجسد عليك حقا بعد ما لا تدعي في بيت زوجها ومن كلام ما علم كلام عبد الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم الذي قال عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام وكل رجل على عينه ونحبنا وغير ضرر على بيته والنور رايح على السجن وغير लगाने बदल गए नवाज टपुसा ने सदर लगाने गई हाँ सरदार दे डोडेरा उड़ी जामा वाला जोड़ी कोर वाला जोड़ी इख्तियार बहनी बिमा फضل الله بعض ولا بعض الى قول ان الله كان عليا كبيرا هم और ये सारा हम सुनाते हैं हमारे महाराज नबी मोहम्मद हदीस में हमें रसूलुल्लाह قال رسول الله صلى الله عليه وسلم निशान وقال كما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول يا رسول الله ان عليك على شرط قال شرط توجهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي خبرك روح دو كلاب يا جوړه په بلو کړه يقولون ان حياه الدوله بالحديث كذلك ولا يحجر الا في بالبيت بیت کې نو کومه معمولی مسله ونه کوټه ما بدلاوه زر برازا شي او غټه مسله ونه کوټه بدلول شي او بیا په خپل جوړه کې ورپسې شه سنن لیکن ما تسبیح هم توقع ومن حدثنا معاذ عن جبير حق وحدث معروف قال قال عبد الله قال عمر بن جبير قال ولي ان عبد الله بن سيرين عن عائشه بن عبد الرحمن بن حق يقول وصلى التي قال هو خرج على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقدر على الله ان يشمل بعد احد نقول في قسم قالوا قال ولكن ابو عائشه يوم على علينا اولا فقيل له يا نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تقل علينا شان قال ان الشر يكون في الله وإذا عن علي عبد الله بن حسن رواه معاذ قال عن ابي عاصم قال كان احد الزهراء قال حدثنا وفي معقد رضي الله عنه أن يوم الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب لبنه على قد الأقبل أهل ذاكري وخوصا كده ولساسة جيشه فتنواتنا تلاقيني والكري فخرجت إلى المسجد فإذا هم الآن من الناس فجاء عمر بن الخطاب فإذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له بالغ عنه فلم يجبه أحد شا جواب ولا ورنك ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ويجب خبره فناداه فدخل ويجي تاشا جواب مراد اغا اجازت ورکول دا عبارت کی قلب دقه رست ور داخل شوی دی ودخل على النبي فنادى بها والآواز التي هذه اجازت تدرج فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلق لسانه فقال لا ولكن عليك منه تجارت ضمك قطعه وجه ثم دخل على نسائه باع ما يكره من الضرب ضرب النساء وضربوهن ضربا غير مبرح السقف والمنكه وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابي عبد الله بن رمعه رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد احدكم امراته جلد العبد ريح وغدار عمل شيء خذ هون ثم يرجع من ثم الاستبعاد بها وصل جمام في اخر اليوم جماع اراده لدن وهما باب لا يطيع المرأة زوجها في معصية وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع الحسني حدثنا ابن مسلم مراد عن صفية عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان امرأة من الانصار زوجت ابنتها دوری پر نکاح ورکا فتماعت بیختی ورجید الزسر فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وقالت ان زوجها امرني ان اصل في جارحتي ويخته ولا بسر كثير قدخا لبني ادم فقال لا انه قد لعن الموصلات فذلك دخاون خبر مغنى لا جناح ذا يا موصلات بابا قولي وين امرأة الخافت من بعد يجوزنا ويرازان سنجد الفتح فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحان وصلح خير وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن امراه خافت من بعدها نشوزا ويرادا
هذه المرأة تكون عند رجل لا يستكثر منها غير في هذا بيتنا غشتلا فخيني ويريد طلاقها وتزوج غيرها تقول قد بوتبي أمسكني ما هو طلاق ثم رافوري ثم تزوج غير بلغ فأنت في حزب من النفقة عليه في الولاية كيام كنرا كيام أو فخدمت كما لما ترنا فهلك خدمت راكي وكنرا كي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليه من يصالح بينهما صلحا وصلح خير أبو العزيز تفصيل سيري وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن طائف عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نازل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء قال سمع جابر قال كنا نازل والقرآن ينزل وعن عمر وعن عطاء وعن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نازل على والقرآن ينزل ينزل لكن القرآن ما نكري نيو وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بأسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن مهيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أصبنا صبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وإنكم لتفعلون قال زيد روي ما من نسمة قائلة لا يوم قيامة إلا هي كراهية تنزيل تعرف معلومي ها نور جواز إشتاق باب القرآن بين النساء إذا أراد سفر مشابه ولا أغا وقت القرآن كم وقتوا لخذ السفر دخدمة طاقت لري كان الذي بيأتي كما طاقت لري أمر تعيان هذا فالفتيشة حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بالشيء وذات القرآن عائشة وحسنة إذا كان بالله تشبيه بيسير كون عائشة سنبك أو يتحدث خبر به وتركوني أو ضروري بحبسي سر دو خانه أيوه حبسي وتوي تنسولي کی بیگاش پدما پوخ او زبطا پوخ ورشا تنظورین تبا مگوره او زبم نظر وکم خوشتبیتی کوله نبی علیہ السلام سره چې هغه په ما دا ګمانو کې چې عائشة را جنس کې په کې ځنه راځي لکه سقاله بو وقالت بلاوري نو بو داسي برکیبت ندوال یو یونین کې کنه یو ډله کې برکیبت فجاء راغ نبی علیہ السلام جمل عائشة تو باغي حبسوا فسلم عليها ثم صار حتى نزلوا وفتق بعائشة ونمنتا وهو عائشة قنشتا فلما نزلوا جعلت رجلها عائشة عمر كسروا نخبيه فسالجري كي وردن نكلي وتقول يا رب سلي أفما يو أقرب مسلط يا حيا جمال تكراكي أو طاقت نلرم أن أقول له شيئا أطمان خام خاطة في كذا شلي ولي جملا شما كذا ذكر دا جواب بسين ورقم زبخير كذا سغلتي من كذا تا مصاحبت من فريق خدام سغلتي اتقال يقول رسول الله مبارك صلى عمر كم دي ذكر بيا خفوا ها وبه قال حدثنا على بن اسماعيل قال حدثنا بن عائشة عن ابي هريرة رضي الله عنها وعن رسول الله ورجل ما يجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العاشر يقولون او يوم ثوبته فقل عبد من النساء ولا تستطيع ان تعبد بين النساء ولا تقلت من أقول العبد بين النساء ولا تستطيع ان تعبد بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل يعني كسنا انسان دې لکه خیر دی خو تاسو معلقه مفرقه ده إذا تزوج الفكر على السيد لك تفصيل بلوتير شو كنا أي مثلا وين ما ويلي يادك توصل فتيشة وبه قال حدثنا مسلم حدثنا بشر حدثنا خالد عن الإسلام عن رضي الله عنه ورشيد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال أسلم بما تزوج الفكر على هذا الشيء ذكر سنتون كلا في إشارته في نكاح باكرة قام عندها سبعا إذا تزوج السيد قام عندها سبعا لكن ماذا تسوي ده سلمة رواية نوبل ليس بك على أهلك هوان إن شئت صبعت لك إن صبعت لك صبعت لنساء كلية نديك خدا خساكت تبحق ده أغلون بيخذك ده خدا خوي حجت نده أو زما أغد دلائل دي كم ذاك راضي إذا إنصافنا كشقه جاء يوم القيامة وشقه ساقط یا الا تعدل واحده وغيرها وغيرها او نو قسم پر رسول الله مبارک واجب کنا ما خبر کړي ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء شبدي بارك الله تزوج سيدنا علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسامه بن عمر علي بن ابي طالب عن الرجال عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنه الى تزوج سيدنا علي بن ابي طالب يعني عام قسم وقسم ما بيعني عام قسم شو
شروع کی ہاں نبی عام قسم شروع کی اور غیر بس مول کے نا ثم قسما بل لبن دومرے مشورہ کی ہاں فقال ابو بكر احمد بن ايوب عن ايوب وقال بن قال ورسول كل مولود النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بيان وقت بيوش فكي د ټول بیبيانو سره جماعت کول شي کنه او وستي وی تکلاشه وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن زياد قال سالم قال ان مالك رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم ان شيء الى الوالد لو وقت کړی دی دا څه بته بعد كل ذلك عن الاسلام او واحد تعالی اختیار شتا شبا قال ما حدثنا علي بن عن شان ابي عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله عن بيت من احداهما فقال عن ما فرض ما كان يدرس فاذا لنا وتراوي غلطي ده لا زينب وشات په دې دي کنه ورپسې غني بیبيانی یو تاسو کې چې بیماره چا کرا تیر کړ نو اجازه دی والی ها یو بډای واغې د بیماره خدمت شو کول بل ځوان وا د ځوان سره وخواره خو استحباب خدي تاسو دی کې ها وفي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الجبار بن عبد ان شاء الله وهو عبد الله بن عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي ما فيه الا يقول عائشه بیا ته پته و چې تاسو خپل نوبت معلوم دی او بیا هم تاسو کې کوئی شو چې راځي شي کوټه خواه د ډېر وجونه یو په پټولو کې دا ځوان و خدمت یې کول شي صدیقه وکړه صدیقه مو خو به اختیاري مو سره زیات غیر اختیاري او څلورم نمبر کوټه جمعه ته نږدې دروازه بالکل د نور کوټ کورونه لري دې دروازه جمعه تا دو سر پسې شه فعلى ما لم يكن عند شعر ما في ذلك حتى ما عندنا عائشه وما الذي كان يدل عليه الذين وبتم وذكر فرص في وفاه الشهام فقال الله ان ربي لو يحب وسائل وقال عليه حاسين توي الصحاب لما توي ها بعد يقي وريات كده مسواك يوم غير اختيار الحب باقي مؤاخذه نستاخذ الانسان نو وسط ها وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان يحيى عن ابي حنين عن ابن عائشه رضي الله عنها رضي الله عنها قال يا رجل تقولون ان هذه التي عبد الله عائشه سره من الكاسره دا غیر اختیاري وها بيقول عائشه لما قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دیونه چې نه ما عائشه سره زیات نه ده دیونه غیر اختیاري و زیاته لکه په فرمایل اللهم هذا قسمي فيما املك ولا تلمني ما ملامتك فيما تملك ولا املك يحب غير اختياري ها بعد التشبع بما لا ينال عليها من الشيء لو خبرك ما قال يا متشبع بما لا ينال تسوي متشبع ځان مورخ کارا کول ځان مورخ کارا کون کې بما لم ينال چيني ور کړي لکه دا یو بل بنا خپکای نو ته وي یا رب بیگا هم د ګالو والو خوا او نه لاله بیگام تور باټینګم خوړه بیگام داسې خوا ځان وته موري صاحب بیما نو موروالي یوازې د خمیدې نه دی یره مال خو بلا سيزونه نو جامې لري خشتي راوړي اخا پکای او ما ينها من افتخار الذره او البذره فبل فخر کوي زه خدا سم دا ګناه ده ها وفي قال حدثنا سليمان بن عبد الله عن عمرو بن زيد عن جابر عن مالك عن عمار رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدث محمد بن مسلم على عبد الله عن جابر قال حدثني مالك وعن اسماء رضي الله عنها قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجال قال عليه السلام عن تشبهكم تزوجنا غير ذلك لكن خدای مخدان مو حسابه فقال المتشبه بما لم يعط كلابس ثوبه زور لکه لابس د دوه جامو د درو څه مطلب لکه دوه جامې د انسان یو پرتوګ یو کمیس یا یو لنګ یو ساده دواړه چې واچي نو سړی په باندې محیط شي کې نشي نو په ځان د مکمل درو محیط کړل پوهېږي په خبره ولې درو وایي باطن کې دې درو دی او ظاهر کې دې وایي درو خو در باندې حاطه او یا مراد دا چې ردی وبال په در باندې داسې محیط وي لکه دوه ساده درو چې په چا باندې محیط وي او یا بل خبره درې مدیدان وکم چې پردې جامې د زور د غلا د غوستي او مالک تر باندې راغی کلاته نه به وباسي تخره دې به خو ما هغه زما ساده تاسو کړی پر تو تاسو کړی دی وباس بربند به دې پری دا څنګه کته د ابنه ته صفات کې او مېړه ته چاته ولا تیزنه کله مې کار درو والو درو به بیخ دی
بدا بدخل شرمنده او رسوا پاتې شي ورپسې شان وعلى الخير وقال الله عن المدير بن أسلام مواد وأي رجل محمد يدعو بسير إلى مستقبل. صفش بنيم چې په پلنو یو امداد په پلنو نه پتیرو به هغه یاد دي کنه کما خدي سره تړي نو پکې مبتلا شو بیا ها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجربة من الكتاب إلى حاله ولمنه والله يزيد وفي فلحظة أول من حفظ عبد الله بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على من أهل هذا البلاد. دې یو کس غیر ځان دی وجه د فواحش حرام یو سړی خزا یا د یو سړی لور یا وینځه چې فاحشه کوي د غیرت ورته کنه ایجان د غضب د قانون کې چې د الله د عبید او ایمان الخلق الكافه زنا کوي نو دا د خدای عبید او ایمان دي الخلق عیال الله نو خدای لپاره غوسه ورځي ایجان د غضب نو مراد انتقام غوښتل او سزا ورکول دي ها ولې د خدای مدح وکړه ځکه د خدای مدح چې په کومو صفتونو کو دا هغه حقیقي دي زما دا خو زما حقیقي نه دي بل لا کړي دا الله په صفتونه دایمي دي او زموږ دا خو دایمي نه دي ښکلی لکي خو چې بوډا شو یا ښکلی ښځی دې خو چې بوډا شوه مخې جرابه شي علم هم ورو چې سړی بوډا کېږي تجربه زیاتېږي وروستو ارذل عمر ته ورسېږي بیا غاښونه او جامې کړبار کوي لکه د زوړ ټرک مخکې وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن شافعي عن ابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد صلى الله عليه وسلم بعد ناقل الكلام جماعه وقد الذي يوم محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك مريض الرجل كثيرا وبه قال حدثنا ابن موسى بن اسماعيل عن عطاء عن ابي رجال عن عروه بن الزبير عن الله عنه به اسماء فجد كلامه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن شهاده من الله وعلينا لو اسلم الحدث من عروه رضي الله عنه محمد أنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وليس حدثنا أبو نعيم عن عبد الله عليه عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تعالى يقال وسيد الله على أن يأتي على المقدرة ما حرم الله لا شيء بديه مستوى لكن فبجيت يوصي حرام في كتاب نكى أو خير لا لا مستوى ذي كنوز دخل عن الله لهم وليس حدثنا أبو بكر عن أبي بكر عن شام إن شاء الله ولي أبي عن أسماء دا پکې نه حدیثانو ورزاله چلیږي دا وکړه اسماء بنت ابي بکر و چې ما په زبیر په نکاح واغشته وما له نو در لپاره په مکه کې من مال مراد اسونه او خان ګډ خرق چې سامان په لازم کې نه راوړي ولا مملوک او نه یو بل شي غیر نازح یو اسو نازح خو چې په غیر اوپر استری پټی دا او غیر د فرستانه هغه فرست باندې جهاد فكنت أعرف فرسه وما بولا كيارا فريكولا فرسلا دا هغه زمانہ و چې کومه زمانہ کې لا دا حجاب نور راغلی قرن في بيوتكن مخکنات واستسقي الماء وبابا مولا مشكله ولي واخرج غربه وطبع من ولا كندلا واعجن قلبا من اغدل ولم اكن احسن اخبز قدوره من التبخل عمر الامام وكان يخبز جارات ما غاوندي بالانصار غيب على الدوره فخولي وكنا نسوة ست المدير خيخ خزيوي سيدة يوم السلام مدد كاو وكنت أنقل النواة ما بعدو كده ولد لازم كده زبير الذي أدفع عبد نبي السلام ولا ورقليلا فصار دا أدوكي وخان خوري ذاك كلا قانون داري كده كجوري فليقونا كذليش يا بيكاري ومارغان كده دا دو خوري دا دو دوي دا پوستكي ناغادوكي بزمكرا خوزي ناغادوكي بدويرا غندور وبريد كجوري ما بيرول كوخ بخورا وهي لازمة زمان على ثلثي فرسخين فرسخ 3 ميل شابسي نو ثلثين 2 ميل شو كان 2 ميل لريوا فجئت يوما والنواة على رأسي أدوكي من نصر طلبيته ولقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار يولا له والسلام فدعاني مخزي أخي نيوا فدعاني ذيو بللا ثم قال كرادات ما شاكرا تركينا الأنصار وسلدي بأخ دا اختوي دا اغاوات اسوخ كيني دي ليحملني كما بكيني خلقه وما حيوك ان اسير مع الرجال تبو دور باب سرنا چنور سليم دي نصارو كي بدسين يوازي يو خديما نبي عليه السلام دي وسلام سوار دي زبا يو خديم نور سليم وذكرت الزبير وغيره زبير وغيره آيات چه مستمشي خطابشي خدي اغير الناس دا ربي خبر علم دي نفوشو نبي عليه السلام كذا حياكم فمضى نبي على الزبير دا فقلت لقيني رسول الله على رأسي النواة وما نفر من أصحابي فأناخ لأركبه
فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال زبير والله لحملك النوى كتوستارك لرا دا أشد بما دركوب ستانا معه وسر بناس تويخوا فدې خبر کې دا دومره ډوکې وړې غلوکو باندې خبر کېږي خیر رسول الله مبارک پروا نشته قال حتى ارسل ابو بکر راغی پس ما خاطب یو غلام کافی شو معنا سیاست الفرس د خدمت د فرس د فرس خدمت راکاو دا څه کوم لکه چې زاد شو ما لکه 2 میلیونه سامان اورل خبر اورل غیا او دې ځان کار دي کنه د سیاست معنا ما تاسو ته ویلو کنه القيام على الشيء بما يصلحه قيام على الشيء بما يصلحه یو شي داسې نه ګربانی کول چې د اسلام سیاست ازمون دي سیاست ته کې سیاست وی وری ورته قيام على الشيء اذا بادشاہ وزیر داسې لیډر یا قیام کوي په خپل خلق باندې په داسې طریقه قیام کوي چې اصلاح وشي لو سر پسې شه ومن قال حدثنا علي بن حسن الجوهري عن عمرو بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جلال الشري بعد النظام مراد بالاسلام في طعام فزارت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة صديقه ها ما تشوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم توفي لكاسه ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفه ويقول غارت امكم من لمهلاكها دا عائشة غیرت ورته لما بقول کې دې په وړه ورته تاسو ودرا لګي خدا غیرت خنه دې ممنوع دي شبا وفي فرحة محمود رضي الله عنه فرحة محمود عن عبد الله عن محمود المنذر عن جابر بن عبد الله تفصيلات ورماوي دي بیانو داروانه ولې کول او دا کاسې لولې تاسو ورته یو دا خبره یاد دي تمهیدات ماره دنیا راته خو دي ها علي نبی صلی الله علیه وسلم قال ابو جنة وابي جنة عبد الله بن محمود لمن هذا قال يوم النصائب عبد الله بن ينام الى عند ذلك قال عمر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته بعض غیرت ممنوع دي ها نقال سکے زبیر دا غیرت مانن نه کوم ناس تبوي دا غیرت ممنوع دي شابه اور کله غیرت معنا کوم ویلي یو کیفیت مهیجه حزبانیه چې په نفس کې پیدا شي د اشتراک فيما دغه نه څه ته ویل کېږي دا اشتراک نه چې کوم یو شي فيما فيه الوحدة یو شي فيما فيه الاختصاص یو شي کې اختصاص او اشتراک لکه خد تاثر مختص تا بل چا سره تعلق قائم وي نو هیجان دا شي د غضب په نفس کې هیجان الغضب في النفس لاجل المشاركه فيما يختص یا اهل الاختصاص فيما يشارك خد سره من استا مختص او بل چا سره مشارکت في غیرت درځي او یا مشارکت فيما یا اختصاص فيما يشارك یو عبد د درو کله شریک دي او یو کس په خدمت کوي نور ته نه پریدي او دغه کې غیرت راځي کنه نه دا کوم مشارکت ته ول اختصاص کې لو سر پسې شه امام بخاری دوه قسم احادیث یو نه مذمت معلومیږي یو نه جواز معلومیږي ما راته وی ښا چې کچار څه دا غیرت دا په ګناه کې نو دا ممنوع دی بیا دا غیرت دغه نه دی محمود نه دی مضمون دی په نه کو کې بیا محمود دی لکه غیبته په نه کې دا محمود ده او که په ګناه کې دا مضمون ده فقال رسول الله صلى الله عليه आवाज ورکړي او په ناتونه یو تو تر غیبته کې کدا زماوي دوم ناتونه وي دا محمود شو او یو سړی دم دی आवाज ورکړي هغه ور باندې سندري وي او ته غیبته کې کدا आवाज زماو نو ما بم په غانا وی چولک په مو سره و دا مضمون شو ویګه په خبره زوسم بينما لا يبين من ذلك ذلك التقوى الى ان هذا المقول لمن هذا قال عمر وعمر فقد وقيل وقالت مسلم رسول الله في المسجد ثم قال عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب النساء ووجههن او في حتى عبد الاسماعيل عن عبد الله او قلت كلا غيرت هذه ها عائشه رضي الله عنها غيرت مقصود لك وسمر شي ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت عائشه زمانه خوشاله او زه په دې کې ته ما باندې غوښته نه تعریف ذلك يا رسول الله اما اذا كنت زمانه کله خوشاله فانك تقولين لا ورب محمد درب نسبت یاماته کې او دا خوشالي او خفګان په دې راځي چې دا د بنو سره تعلقات باندې زیاتې کېږي دا غیرت ته وجه دې مناسبت او چې کله غوسه نو قلت لا ورب ابراهيم
يا رب محمد النبي يا رب نسبة إبراهيم تكي قالت عائشة قلت أجل أوضى الله رسول خبر الاتفاق وقال والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك صرف نوم دې نه ویم بلې نور خو به ورکې سره مینه وي ورپسې شه دا غیر اختیاري غیرت په خوله کې زړه کې راشي غوسه د ښځې د خاوند په دې مؤاخذه نشته هم دا ولې د هغې ذکر به دی تعریف یې کړو بلې به په هغې غوسه ولیکه او ته وحي شوي به دا تعریف یې په حقه کوه يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب يولؤلؤ مجوفين يوم الغلب الكور ويحانا كما دا غير ذكر فقط چې هغه وخت مړو چې دلا پیدا نو ها لیکن دا ذکر دا پدې وجه چې رسول الله مبارک دې ذکر کړه صفاتونه به کاوه شبا لور نه دفاع کاوه شبا محمود غیرت یادی ها معنی اجازت غواړي چې په نکاح ورکړي لور خپل علي ابن ابي طالب لره ابو جهل لا اعظم ثم لا اعظم ثم لا اعظم مګر اراده لري ابن ابي طالب چې معلومه طلاق ورکړي دا ورو کې انما يبرط من يريد لما راه يريد لما ذا ضرورت وجنا ولا غیرت فلم قول چې محمود بن او وجه نه ویلي وکړه یو سوالو کې چې دا خدای حق او دې مدري مثلا ولې پابندي ولګول اله ما ودی ویلي او تر پسې شه بعد داخل وجه ولا يكون النساء وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يراد الله عز وجل يجوز ندا سلوي خديبه راته ها بل ځکه پرزوستي دا مختلف حالات جس پر چې پر لوست ولا هم وتقل الرجال وينظر النساء حتى يكون ل50 الى 100 لا تاتي هذه انتواء شيء نحو قيادة إذا مجهول فمنزلة ده مجازي معلوم فمنزلة ده حقيقتي لكلا معلوم جوريك المجهول لا مزاي فعل معروف كم ده جوريك كأنه معروف مجهول لا مزاي كم ده نجوريك نبيا مجهول لك ليش ده معروف بشان ده حقيقتي فاعل وتر ذكري او مجهول فمنزلة ده مجازي فاعل नहीं ذكر جمع كده بعد أن يكون هذا الإيمان إلا بمحل وصول على المغير وإذا أحسن عليك والحديث وحدث عليك وأن يزيد الذي يمين على الخير عوضا وعامل الذي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصول على النساء فقال ليس ينصر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الحوى قال الحوى الله وإن الحسن علينا بالله وحسن الدنيا وحسن عوضا على محمد على عباد رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز رجل إلا بالله معذبا فقال رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل ته مجهول وې معنا جوړي ونه به دا ته چې لا يخلون رجل لا يخلون رجل تخلیه دی اونشي د یو رجل لیکن هغه نه بس معروف جوړي کې څه ضرورت نه مجهول تا یا کومې څه څنګه دي کارا ولا کارا کې تو مجهول وې شي وشي په خبره ځکه چې د تفاعل د دینه ښکارا کې چاره باندې کړي او اختصار کوي چا به بعد ما يجوز ورد بالمال عندنا وفيما حكم هو وشاء عنه وهو معقول نشوه عن مشاء رمضان ساتي نو یو خدای دل تراشي او ځان له پکوټه کې در سره کینی مل تعویذ وکا دم را باندې واچو ګناه ده هغه خامخاوي او په پرده کې وي نو ته ترور دل تراشه چې خلک د تګوري خلک سره خواطي تهمت تر باندې ونه لګي دا نه په کوټه کې څه کوي چپ چوپې جوړ کړل مخکې چپ چوپ دم ها قال جاء من رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ان كل احد الناس الي فقالنا من دخول تشبيه النساء وبين حسن عظام بشير وحسن عبد الله بن شيخ وعمر علينا هذه الروايه المسلمه على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عنده وحديث محمد فقال محمد بن ابي سلمة عبد الله مؤنث ومؤنث دواله به شهید نومه ما شاء الله زبطات غیلان جوړ خيمخه دا خو مخنث په کورونو کې دنه وګرځي نو ته پتا غیلان د طائف مشهور فإن تقبل 4 ب4 وتدبر ب8 تعالی مخه راضي ب40 سرور د وخت ډيري به تختار او چې شاکه تبختار نو یا خدا کنایه د کثرت تلحم نه دا
چې پورا د غوښې بوساړه د خدای دی دا د خدای خدای به خو بس دا غټه بوساړه به ځکه وایي چې په خبره او یا دا په حقیقت محمول دی علما لیکي چې مخې ته راځي دا خېټه یې درته دوه ځایه ښکاري او دوی ته دېر شو او چې شاته ځي نو دا اته ښکاري اته سین ښکاري دوی دا اولی دا هم د غوښو ډېرې ښکاري او دوی شاته اندامونه غټ ښکاري او خېټه دې خوا وتي مخامخ او دې بل طرف ته وتي نو دا خېټه چې دې خوا وتي دې کې دلته خمي دلته پکې خم راځي نو دا دوی سي د خېټې یو خوا ښکاري دوی سي د بل طرف ته ښکاري نو دا د غوښې فرق دې ودي په دا ښځه څوک زده کوي خو د عربو ما خو تاسو ته پرون حساب دې ښځه دې خوښوي او هلکان دې دغه خوښو څه ورته ویل کېږي نري دې خوښو ها الذین بل څه غم نه پېښېږي بل څه غم هېڅ غم ترې نه پېښېږي پروا نشته خو دا د ښځو اډونه وایي مرداره دا ښه خبره نه ده تو ورپسې دا ما ویلو دوه روایات یو دی چې د ښځو نظر څلور ته منع په عمیوانې انتو او بل دی کې جواز چې حبشانو ته یې کتل نو مې اصل حکم یې غیر دا محمول دی په ورع کتی شي شابسې دوه امام بخاري کو نو خیال دی من غیر ریبت شابسې وبين الحسن قال ابن وعلى علي بن مسلم عن جمع ابي علي رضي الله عنه وقال خرجت فجنب رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال ان ولا يزال محبين علينا رجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له وهو في الحجر له ويتعشى ويولد بيده الى عصا فانزل عليه رضي عنه وهو يقول لن هغه سره زنانه راوخته نو مې نه علم لکړي زما ډېر ښه شاګرد ښه واعظ دی اچھا تقریرونه هم کوي راوخته مخکې کېناسته په ډېر لوی تکلیف غریب راوخې جوړله په ډېر لوی تکلیف پرنکوچ والا هم خفه و چې دونه ټیم ضایع شو او زه ناست وم چې کوم پرنکوچ د بیا کوز شو په پېښور کې نو هغه په ډېر تکلیف یې کوزه کړه هلکه مې ولې والده صاحبه دې بیماره ده دې والده مې نه ده کور والا مې دي که مې د خدای خلاص کور والا کومې ته خدای خلاص او هغه یې مړه شوه هغه دې بیا مړه شوه بل اوس ورپسې شه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي عربا اترابا د جنتیانو ښځې به همزلف وایي همزلف دا صحیح که نه همزلف او چې ته دا عمر دې کم دی او ښځه یې د دهقیانوسته زمانې ده نو چې لا غټه بوساړی او لا چې تکه توری او ببرسري وي نو بس دا عذاب دله ډېر دی ورپسې عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اډوکي غوښې سوي اډوکي غوښې خوړه نبي علیه السلام شابه وهذا من النتائج الرزاق وبه عن عبد الله بن مسعود عن مالك عن شام بن عمر عن ابي عائشه رضي الله عنها انه جاء عنه الرزاق فسالنا عليه فقيل له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك فقال له عنه بن عمرو فأذني له قالت فقلت يا رسول الله انما ذاتني المرأة ولم يرضعني الرجل قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عمك فليلج عليك شابتي فقال وانا علينا الحجاب قال خذ یو بل خذ تخفل اندامونه کته چې دین خو فتنه نه جوړيږي خدا خذ خبيثان بیا خاون تعالی وای پلان کې خذ ذات سترګي دی او داسې پوزا باټینګن او داسې مخو نو هغه په نظر کې اخو بیا رزل دی هغه په نظر کې وته سوچ شروع شي دا ګناه ده ها وبه عن محمد بن سلمة عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وبه عن عمر بن حسن الياس عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الذي شهده قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بشري تخوض الها فدعا الله يسجد الله يدعو اليه قال وذلك ادعو عن ذلك او تداسي هو يمحكي جواز لا
تیر شو هم حدثني محمود بن حسن ابو رزاق قال اخبرنا عن صاحب داود بن ابي هريره رضي الله عنه وعن الجناب داود قال سبحان في ذي ولا په دې راځونه چې دی ولي ویلي خو ان شاء الله نو ویلي هغه وجنا شبا ورحمة الله في سبيل الله فقال الملك قل إن شاء الله ربنا ونجي العذاب إن ورد بالجمال إلى رب الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شاء الله ونحن وكان هذا الحدث. ټول بچي به شي وو. قال لا يقرأه إلا الله. دې وخت روایت یو ځکه راځي چې دروازه راشن په جمعه کې کنه مداخلهګا چې شپه شي ورته نشي. بل ځکه راځي چې د شپې مو ورته شپه بار تیر کړه دروازه ورشه دا په مختلفو حالاتو محمول. خدانا خبره او سفر بعیده او جمعه کې کنه چې وته پته ولګي ماشومان د راشي شپې باور شي او هغه کې وجه نبی هم په خپل ویل او روانم دي پکې وجه ویل دا چې ولې لکه تستحد المغيبه یاد دې کنه دي او تم تشت الشعثه نو هغه په محمول او دا په محمول چې مور د شپې دا په بل خپل وای مخافه ان يخونهم یا ان يخونهم تا مطلب دی چې ودرېږه زه ورسره چل کوم چې دې سره څوک شته نشته یا یلتمس اثراتهم زه ګورم چې دې کې ته بل چاته ځان مزین کړی دی که نه دی نو دا په ښځه دا دغه مه کوه ازمایښونه ابتلاعات اوس هم بعضې سړي په خپل ښځو ازمایښونه ابتلاعات کوي پیسې ورته وغورځوي زه ګورم چې دی پټوي که نه پټوي موبایل ورته پرېږدي زه ګورم چې چا سره پرې خبرې کوي که نه کوي دا مه کوه او خامخا شی دی مخکې نه به تعلقات نه دغه وخت به شروع شي او ته په دا ګمان کوي چې د لسو کالو مخکې تعلقات دي بیا به څه کوې پوهېږي په خبره مخکې ده هم ولا ترجمة الباب الشارح په دې غرض نه ورته اوس براشي په بل غرض ورته شي شابه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حديث عن يوم من قبيل التدور ما بخاري اختيار دي كان دلته کې حدیث نور جمع کې سره تناسب ختم شو تعارض ظاهر څه خو دې کنه او ترجمه الباب په طلب د ولادت د خدای نه جمع کینو په خدای نیت وکا ټیک دی دا د شهوت ممراج خدای پاک بچي د کیو خيار بچي عالم چې پر عالم شبا حتى الذين قبلوا وكانوا بالشهادة وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى بالسيد يقين دعوة وبين هو من عجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سعيد الوفيد بالبشر يا بچي ها وفي حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي بكر عن ابي بن شهيد بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان النبي من المدينه تعجب على علي الرسول فليحذر ان يكون حدث عليه احد الانسان وقال وهو مثلا عليه شاهد مع ذلك من الذي فكفر بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عنه وحسنه قال تزوجت تقول العرب قال بك عليك عزيزا قال كنت بسيما قال هذا بك الكلام وهو لا يفكر علينا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل من العشاء الذي لم تشهد الشهاده وتحد المغيره بعد ان يكون سنه ما الى الوقت يدرك اسمع عورات ما ویلو استاذ وي يدرك اسمع عورات انا ويل ما نويل ما بين السره یعنی دخل یو هغه عورت ته چې سوقتان وته وي هغه خو بغیر د خاون نه بل څه ورته نشي کوي ٹھیک شو خبره یو دخل هغه عورت ته چې بطن شو سوقتان شو فخذین شو هغه ته خو بغیر د زوج نه بل څه نشي کوي او یو دادی چې مواضع الزینت ته داخله لکه مخ شو لیچې شوي لاسونه شو لاندې ساقین شو پېښوي ګوتې شوي ویښته شو مړی شوه دا ذي رحم محرم دي تکتی شي ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او اباء بعولتهن الايه او یو د خدي مخته یا کفین یا بطن د قدمین دي عام انسانم کتی شي ضرورت توجه لکه یو خد جنیسو په نکاح لري نو مخته نشي کته
یا ډاکټر لري یا مرتعیه ده او هسې په لارم چې دې ورته کتې شي خو په بد نیت نه. دا مخکې ورځو کې شیراني صاحب یې کومه خبره کړې وه چې د ښځې مخ ته کتل مخ پټول فرض نه دي مستحب دي. مولیانو پرې غوبل وکړه ما لکه خبره یې ټیک کړې ده خبره یې ټیک کړې ده دا غلطه نه ده خو چا مخالف دلیل هم پیدا نه کړی شو. البته علما فتوا ځکه نه ورکوي مخ پټ ساتئ چې دا زمانه د فتنې ده فتنه تې جوړېږي هغې کې شک ورسره دا دی چې کتل جایز دي مخ ته د اجنبي سړي خو چې په نیت فتنه نه فتنه تې نه جوړېږي شهوت په نیت به نه ګورې د ضرورت د وجې نه ګورې نو دا زمانه د فتنې ده چې زمانه کې په مخ 15 شپېته مخونه جوړ کړي نو که ورته ګوري نو فتنې هیجان دا دي نو صدن للباب علما ورته وایي هسې حکم جدا دی. شابه ماشومان عورات النساء ماشومان آخر من مات من الصحابة بالمدينة المنورة. فقال الله بين الناس عدم به الإسلام قال الزمن على وجه وعلي بالجمال على كرسي فوقعت المخلصة فعشري في القربان والذي لا يمخلص. بالكل أغيم فورت داخلي دي شكتي شي وردها. وبين الحمد بن محمد سلام عبد الله ورحمة بالجمال عن الرحمن عارف قال له والعباد بالله والأمر ورحمة له رجل شهيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهيد مقدر أنا أعطي لنا قال نعم ولو كان من ما شهيد من سنتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أنا وأنا وأنا الإسلام وأنا 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 الإسلام وأنا الذين يعلمون يقولون يسمعون بالله وتراه هو والله يقول او ماره ته وخت یې کوته پوری کاری ورغورځول پرې ماته بلا مسلې استدقاء چې ماشوم د خزو وخت مختکتی چې د دلته مناسبت د باب شو. ابن عباس ماشوم دی کنه چې حلوق ته لاس کو غوړول خدو ته قتل کنه نو راپورټ یې ورته کتیش دا د مناسبت د باب ها دا د خپل مال اختیار منه ده به د خاوند د مشورې نه ورکوي چې دا بل مثلا حرامت باندې دا لفظ ویل شي عرفتم عن الرجل ضرورت ولین تاسو لکه رسول الله مبارک لور وفات شو او انتشام بیګا جما کړی نو هغه د قبر کې نه کوزي یا دې ته خبره ها فعثمان تعریض کو او ما ته بل خبره کړې و ها او دې نه د پاتې شي کې خدا ورکول انت الحساب مخ د شي د خېته د کولی شي ها حافظ ابن حجر ذکری په مقدمه د فتح الباری کې چې برات استتام ته فلا يمنعني من التحرك کې اشاره ده حرکت چې بنده مرشي حرکت نه منشي یا نشي کولای بس صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وآله وصحبه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين وطالبان وطول عالمان صادرين اللهم لشفاء وفتنون الدعاء وجهاننا المامون محفوظ برحمتك يا ارحم الراحمين. دستاربندی بکلی دستاربندی بتا سو ته ورځ به مونږ اعلان وکړو ان شاء الله. زنجاپن کا علاج او کولګول شي هغه انسان نه لګي ها هغه پلاستیکي غوندې څه بل څه شي لګي. دعاګانې وکړي د الله دې قبول کړي. دعاګانې